د کارک نه راغلی یم د شوګر بیمار یم پوه شولې. اوس مخکې 280 کې چلېده، اوس مطلب چې په هغه کې چلیږي تقریبا 137 کې اوس چلیږي. دا تقریبا 10 ورځې پس راغلو، داسې 2 هفتې پس. خالي دا شوګر تکلیف و. دا دریام کول دی. بهر د علاجونه کړو؟ او د ډاکټرانو مې کړي، هغې سره کله اپ شو کله ډاون شو. پوه شولې. اکثر به ټیټېدو نه، مطلب چې 280 نه عادي یو پیره اوس تقریبا 137 کې چلیږي. دا ټیسټ راسره دی. پوه شولې. دا اوس 137 کې چلیږي. او پرونه بله ورځ مې دغه ټیسټ وکړ. نارمل دی. څو کوي دا کارونه به شپږم کال دی ګرځم ښه کېږم نه قاږه به ګرځي کو سپي او هر څه چې اواز وکړي ما باندې اثر کوي. ډېر نه خرابوي که خوله یې بند شي خبرې به نه شم کولی. ځینې دردونه کوي چې دردونه غورځي ځي او وژل مې ټول دردونه کوي او خوله مې نه شي ګډېدلی شم. فلم سړی یم او خوله مې څه ګډوډه شي، خبرې به نه شم کولی. که چې ډېر کس مې کاټونه ګوري دا کاټونه ګوري دا کاټونه ګوري دا لاړ شم څو موده کار وکړي بیا کار نه کوي. هغه چې ټوله تللی یم ویې په خپله چیکه ټوله تللی یم ټول هغه کې اشیا هغې ټاقا کې خېږي ټول کارو کې زه بیسه پرې هغه بیسه پرې ناکام وم ښه شم صاحب. اور چې ټول تاباده ترې ورته جده خلک ګرځي چونچونه اواز وکړي سپي هر شی چې شی وایي خوله یې ډک شي او ځینې دردونه کوي او دا خبرې دي. زه خبرې نه شم کولی. دا کار ونه وکړي دا نظر دی. زه راغلی وم مخکې او هغه دم سره زما ډېره ګزاره شوې ده. ما ته څه داسې جناتو تکلیف و یار څه چې خو دا تکلیف و راته لکه دغې نه کېده. علاج یې دا 40 کاله شو 45 کاله شو خو زه فقیر یم او اصحاب بابا کې وم او ملګرو راته وویل چې پیر صاحب راغلی و دلته کې یو قرآن ختم یې وکړ خو چاته ځان خولی نه دی. نو زه اتوار په ورځ راغلی وم دلته اصحاب بابا نه نمبر دې نه دی چا راته ویل نمبر مې نه خو زه مجبور یم. نو بس دوی یې راکړه او هغه یې دا ډېره ګزاره مې شوې ده. ما ټول بدن به خوږېده زما ډاکټر علاج نه شو کولی. د ډاکټري دوايانو وسوځولم او هغه علاج زما نه کېده. سره جناتو معامله وه زما او ګزاره مې شوې ده.